الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن به من د ملحدینو سره تاسو ته دعوا او جواب دعوا بیانو، ځکه الحمدلله من مناظره کو نو منګه د اصول په چوکاټو کې کو، د ضوابط په چوکاټ کې کو او داغه د لپاره مقدمه کو. هر کله چې کله تاسو د ملحدینو سره بحث کوئ نو تاسو په بغیر د دعوی میدان ته نه کوزیږئ. هغه یو اعتراض کوي او تا جواب ورکو، بیا هغه بل اعتراض کوي جواب کوي، بیا بل کوي، نو ته ورته شر تمنګ سره دعوا کیدا. زمنګ دا دعوا ده چې موږ وایو چې دا خالق د کائنات چا پیدا کړی دی، هغه زمنګ رب دی. تاسو څه دعوا ده؟ لکه بل وځي او راغلی او ملحد، نو ما ورته مثال کې ځام مثالونه بیانوم. ما ورته جبنه تصویر اويستله، مېدا تسبیح هم جوړون کې لري. او زده د لپاره الا اربع پکار دي، د شکل او صورت اول د لپاره مټیریل پکار دي، د فاعل پکار دي چې د فاعل جوړون کې نه ودانه جوړېدو، چې د مټیریل نه ودانه جوړېدو، د شکل او صورت چې نه ودانه جوړېدو. څلورم نمبر د مقصد دا کائنات خود بخود جوړ شوی نه دی، دا چا جوړ کړی د لپاره دا څلور خبرې کم دي ثابتېږي. د الا اربع په بنا باندې د شي سره راځي وجود راځي. نو دغه موږ ته وایي چې موږ ته د خدای تعارف وکړه. نو موږ ورته وایو چې د خدای تعارف موږ تاسو ته کوو، د خدای په صفاتو کې کوو. موږ یو الله خالق دی، کائنات پیدا کړي، الله رازق دی، مخلوقاتو ته رزق ورکوي. بری خو ماته متوجه اوسئ، الله تعالی رازق دی، رزق ورکوي. الله تعالی بدیع السماوات والارض، دا الله تعالی صفات دي. الله تعالی یو صفت جبار دی، قهار دی، مالک دی، حکیم دی، دا د الله صفات دي. نو ته ما سره دعوا کې د زاقیده لرم چې الله موجود دی، ته دا دعوا کې چې د کائنات خود به خود پیدا شوی، ته به خپل دعوا ثابت او موږ به خپل دعوا ثابتو. بیګا پکې سم الهدان راغلی وغه دا دعوا لرله او هغه دا ویلي جزاک الله، هغه دا ویلي چې دا کائنات په خپل خالق دی، کائنات څه دی په خپل باندې خالق دی. هغه کائنات او موږ هم خدای مونږ هم کائنات ته خدای ویلو. ما به ورته ویلي تاسو د خپل موږ ته خدای مذهب ته خدای تعارف په نقل ملاو شوی دی کنه، قرآن او حدیث کې ملاو شوی چې الله یو دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. دا د الله صفات دي چې موږ ته بیان شوي دي. تاسو چې دا کوم خدای باندې تاسو ته د څه تعارف چا کړی دی؟ وای عقل وای. نو ما ورته ویل خدای چې عقل وای، ما چې دا کائنات خدای شو، ما دا کائنات خدای دی ویاو. نو ما ته په دې تر کائنات ته د کائنات جزئی کناو ویاو، نو ما ته خدای شوی. بیا ونه خدو ونه زه د کائنات او ذره باندې خو ټیک شو کنه، خو چې کول خدای شو خو ذره به خدای شي کنه. دا به یو وایي چې د خدای صفت شي. نو بیا په خبره ور سره په انرژي سره لاړه ویره انرژي. نو مور ویل تاسو تکړه شي، تاسو وایي چې الله نشته، انرژي وای نه ختميږي او نه پنا کیږي، سره کیږي. نو ما په دې ملک کې انرژي شته ویاو، خنو ما د عمل پته ولګی چې انرژي دې مړه ده. وای نه انرژي بدلیږي را بدلیږي. نو ما خدای انرژي بدلیږي را بدلیږي، د چانه یو لاس راواله، چانه بل لاس راواله، چانه غوږ راواله، چانه پوز راوته، ته ماته انسان جوړ کړ. وای کدا ما وکړو ما یزه بتا سره ملحد شم. بیا مستاغه پلار نشي کوله. ا بابا سوي څوک شروع نه وستله په یو ماشي ژوند کړي د روح تمام جهان دی. څوک د څنګه شي ګوهر پیدا کوله، پیدا کړي د څنګه در مرجان دی. څوک پشپک شي ماتاب راخې جوړه، د پشپک خېجولې ماته باندې. څوک شروع نه وستله په یو ماشي ژوند کړي د روح تمام جهان دی. اځه ګډه وړه خبره ما مکو عقل پس روانه، صرف خواهش پرستی ده. خبره مې مطلب مې دا ده چې تاسو د ملحدینو سره بحث کوئ نو تاسو به سره دعوت دی، به دعوی به سره نه دي. اوس کاغه راځي او د فقه په مسایلو پر فلدین اعتراضات کوي، بعض ملحدین په حدیث اعتراضات کوي. تاسو کار دی د چرګ د مال کې سټلو سره څه کار دی؟ تاسو کار دی سره چې ته پاسې کې ته زموږ په حدیث اعتراض. ملحدین دعوا او جواب دعوا او دلیل نه پیژني بلکې صرف اعتراضات کوي. تاسو به کوشش کوئ هغوی سره په اصولو کې خبره کوئ. کو چرته به اصولي وشي نو هیڅ پیدا به حاصل نشي. په دعوا کې چې کوم معیارات وي د هغې پیژندلو دپاره د ملحدینو سره اصول. تاسو په دعوا کې د سره کوم معیارات دی؟ اول نمبر اصل څه دی؟ اول اصل تاسو ته معلومه شو چې ملحدین دعوا او جواب دعوا ته تاسو کې چې دعوا څه ته وایي، جواب دعوا څه ته وایي، مدعي څه ته وایي، مدعي څه ته والله کې درته وایي. نه پټويږي یار، هغه بس شرابونه کبابونه سکیو بس په خدای په اعتراضات کوي. نو تاسو به د ملحدینو نه سوال وکړئ چې په هر دعوه کې عموما دوه معیارونه پکار وي. اول دا چې هغه دعوه عقلا ممکن وي او خلاف عقل نه وي، اگر چې موږ په خپل سترګو سره مشاهده کولای نشو. او دویم معیار دا دی
چې د هغې دعوې په ثبوت کې رښتونی نقلي یا عقلي دلیل موږ موجود دا وي. ویلو کنه چې په هر دعوه کې دوه معیار پکار دي. یو دعوه عقلا ممکن ہے، موږ چې د الله د تصور دعوه کوو دا ممکن ده که ناممکن ده؟ ممکن ده. وجود د موجوداتو د موجود په وجود دلالت کوي، وجود د مصنوعاتو. تاسو وګورئ دا کائنات کې توازن پروت دی، ورځ راځي شپه راځي یخني راځي ګرمي راځي. که ته وایې چې ما ته لیدل نو لیدل د ثبوت په میدان کې دلیل نه دی، د ثبوت په میدان کې نظیر نه چلیږي. څه چلیږي؟ دلیل چلیږي. په عدالتونو کې فیصله په نظیر باندې کیږي که په دلیل؟ نظیر څه ته وایي؟ لیدل ما ته وښیوه. کله چې د الله تعالی د ثبوت په باره کې مناظره وي نو تاسو به هغوی ته وایئ چې د هر شي وجود عقلا ممکن دی، نو همداسې د الله تعالی وجود هم ممکن دی. یو دلیل پیش کړئ چې په هغې کې صراحت سره موجود وي چې د الله تعالی وجود عقلا ممکن نه دی. یو دلیل پیش کړه. موږ زه دعوه کوم چې د الله وجود عقلا ممکن دی، ته یوه دعوه پیش کړه چې د الله وجود عقلا ممکن نه دی. خبره ختمه شوه. یو دلیل پیش کړه بس. ځه د الله تعالی نوم د الله تعالی په وجود باندې ګواهي کوي. ته ما ته په دنیا کې داسې یو څیز وښیوه چې هغه د نوم موجود وي او هغه د نه وي موجود. دا د الله نوم د الله په وجود د ټول لوی دلیل دی که نه؟ دا ګوره د کائنات د دې د ملحدینو دا نظر دی چې د خاورې ډیرې په انسان کې هېڅ فرق نشته. نه، دا ګوره دا د دې لاس فنګر پرنټ دې نه جدا پیدا کړي دي، د دې سترګې سکین د دې بل نه جدا دی. دغه شانته کې د انسان الله تعالی فرمایي والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله ډیزاینر دی، الله تعالی تخلیقکار دی. الله تعالی په خزانو کې نه د شکلونو کمی دی، نه د سترګو کمی دی، نه د فنګر پرنټو کمی دی. الله تعالی خزانې تاسو وګورئ اته ارب انسانان دي، د یو بل نه رنګونه جدا، یو بل نه شکلونه جدا، یو بل نه طبیعتونه جدا، اوازونه جدا. مارته ته سوچ وکړه دا وینه دا خود به خوده پیدا کیږي. لکه دا پرفیکټ انسان څنګه خود به خوده پیدا کیږي؟ دې دماغ ته وګوره، دې زړه ته وګوره، په دې خوله کې خوږې لاړې دي، ښایسته ذایقې پې ته محسوسې، په دې غوږ کې ترخې اوبه دي، که دې کې حشرات ورننوځي پکې مړه کېږي، په دې سترګو کې نمکینې اوبه دي. یار په دې فنګر پرنټو کې ستا د یو بل نه شناخت کېږي چې ستا ذاتي شناخت هم خدای پاک ساتلی دی. ته څنګه وایې چې دا څه شی دی؟ دوستانو دا خود به خوده پیدا شي. عجیبه منطق دی. ته یو موبایل هم خود به خوده نه مانې چې دا د خود به خوده پیدا شي. یو موبایل وړوکی موبایل ته دا تصمیم نه مانې چې دا یو ملحد دا وکړي چې دا خود به خوده جوړ شوی. نو دا ټوله کائنات څنګه خود به خوده جوړ شوی؟ دا عقل مني، دا منطق مني، دا د عقل او د منطق نه خلاف دی چې څوک وایي چې دا کائنات خود به خود چلیږي. هیچ چیزیں خود به خود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغه نشد، هیچ الوائی نشد، استاد کارتا غلام شکر ریزه نشد، مولوی نشد هرگز مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد. هیچ چیز خود به خود نه کیږي. ته چې معمولی کار هم زده کول به شاګردي کې، ته چې څه جوړول به ورته کارخانه پیدا کې. دوستانو مخکې زه شاباس الله تعالی نوم د الله تعالی په وجود باندې گواهی کوي، ځکه په دنیا کې داسې چیز نشته چې صرف د هغه نوم دی موجود وي او هغه چیز دی نه وي موجود. د الله تعالی د وجود په باره کې موږ سره عقلي دلایل هم موجود دي چې دا تمام کائنات د الله تعالی د وجود گواهی ورکوي چې د دې پیدا کوونکی موجود دی، او موږ سره نقلي دلایل هم موجود دي. نوٹ اصل خبره دا نه ده چې د الله تعالی وجود ثابت کړي شي، بلکې اصل خبره دا ده چې خپل وجود بغیر د خالق نه ثابت. اصل خبره دا ده ملحدینو سره زمونږ اصل اختلاف ما ورسره مقدمه په دې ایښې ده. خبره د الله د وجود نه ده، خبره زما او ستا د وجود ده. ام خلقوا من غیر شیء هم هم الخالقون. الله په قرآن کې چیلنج درکړی، آیا تاسو د خالق نه بغیر پیدا شوي یاستئ؟ آیا تاسو ځانونه په خپله پیدا کړي؟ موږ په خپله ځان نه پیدا کړي. آیا بغیر د خالق هم پیدا شوي؟ خبره د ملحدینو سره به بحث چې کوئ څه به ورته وایې؟ خبره د الله د وجود نه، زما او ستا د وجود ده. راځه ته ځان ثابت کړه. ته به ځان د شادوګانو نه ثابت دی او زه به ځان د ادم نه ثابتوم. بله ورځ مې ورته دا ویل، هغه یو مې راټینګ کړی او مړه خندلې بیا راته. ما ورته ویل ته دا راسره منې چې ستا په نیکونو کې کوم شادوګان تېر شوي دي؟ اخوا دې خوا یې کبله. ما ورته ویل نه یو زه د ادم بچ یم، زه د سره شادو نه منم، زما تخلیق الله جدا کړی. آیا ستاسو دا نظر دی چې دا انسانان د چینجۍ تېر شوی دی؟ دا د عقل او د منطق خبره ده. دا هغه په خپله وایي چې دا د چینجو نه پیدا نیکه چینجۍ تېر شوی دی. ښه ملحد ته موږ وایو چې ستا نیکه شادوګانو سره ستاسو څه دا یوالو حرارې په خپل کتاب بند بشر کې وایي 13 نمبر صفحه کې وایي اے ملحدانو تاسو یې منئ او که نه یې منئ؟ وایي موږ د ډېر غټ خاندان خلک یو. صحیح، موږ د خاندان نه جدا شوي، خو زموږ خاندان کې څلور عزیز ولی پکې ده. څلور عزیزان دي د ملحدینو. اول نمبر بن ماز دی، دویم ګوریله ده، دریم چلپنځه او څلورم ملحدین. دا د بن ماز د 15 کاله مخکې 6 میلیونه کاله مخکې د دنیا سره چا کوروالی وکړي چې بیا نور انسانان پیدا شو؟ خط دی د کار کې د لندن کې موږ له خو د آدم علیه السلام ټوله ډیټا معلومه ده. ته یې موږ ته ثابته کړه. نو خبره د الله د وجود نه ده، خبره د چا ده؟ زما د وجود ده. زه به ځان ته ادم نه ثابتوم، ته به ځان د چینجو او د مارانو لړمانانو او د زناورانو او د شادوګانو او د خرو او د دې نه به ثابتې. او ته دا منې را سره کتابونه لیکلي دي، باقاعده لیکلي پکې کړي دي. چارلز ډارون په خپل کتاب اصل انواع کې به زه تاسو ته بیا هغه
محققین خو زه به تاسو بیا هغه تصویر وښیم چې خو منیر شاکر ولاړ دی بل خو ورسره چارلز ډارون دی بیا به تاسو هم چې دا هغه محققین دي منیر شاکر چې د استدلال کو چې کله ورته وښیم نو بس بیا هغوی څه کوي لاندې کنځلې کوي سیریس هغه تصویر پکې موجود دی تیار هو یاره زه وایم چې دا 1920 پر کې پکې نشته او دی خو چارلز ډارون دی هغه ورسره ولاړ دی نو ما دا هغه محققین دي چې دا د خبرې کوي چې دا انسان د شینجو نه پیدا شوی دی نو خبره د الله د وجود نه خبره به موږ به ځان ثابتو ته د خپل ځان زمونږ تا ته انسان ځان ته ولې وې ته ځان ته شادو ولې نه وې ته خو د شادو بچی کا والله که دې سره خو ته ما ته خو انسان چا ویلی دی مذهب راته ویلی یا ایها الانسان ما ته خو انسان خطاب چا راکړی دی مذهب راکړی چې ته مذهب منې نه نو ځان ته انسان ولې وې ته ووایې موږ شادوګانې بیا د خپل تر زامن تاسو کور ته راولې ولې قید کړي دي زه مخکې زه شابس عبارت کوم خبرې عبارت پاتې کېږي وضاحت زما دعوه دا ده چې الله تعالی موجود دی او دا ټول کائنات الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړي دي زما د دعوی دوه جزونه دي زه به په دې په باره دلایل پیش کوم او ته به د دې په جواب کې خپل جواب دعوه پیش کوي چې د هر څه په خپل پیدا شوي دی او د الله تعالی په باره کې چې ستا کومه دعوه ده هغه به پیش کړم هغه پیش کړم ما سره به په خپل دعوه باندې عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي زه به په هغې په خپل مقام کې پیش کوم او ستا د جواب دعوی رد به کوم په عقلي او نقلي دلایلو سره نوټ ملحد چې د بیگ بینګ نظریه پیش کړي تاسو ورته د روانه لکه زه خو دې خو راوړېدلې مړه وایه ها نوټ ملحد چې د بیگ بینګ نظریه پیش کړه تاسو ورته د دې په مقابله کې چې کومه نظریه ده هغه پیش کړئ مثال په قدیم په دی وایي بیگ بینګ شوی دی بیګا مې په بیگ بینګ کې راټینګ کړي بیا ورسره جواب نه وایي سخت سوالونه مه کوه او ته چې دا بیگ بینګ وشو په دې ماده چې پیدا شو په دې کې حیات موجود که نه موجود سړی پکې ونه خدو که وایي چې حیات پکې موجود هم پې سوال کوي چې نو موجود هم پې سوال کېږي نو یاره سخت ټول ورپسې خندل چې کور میرات دی نو په بیگ بینګ باندې 500 اعتراضات دي روس سره روان دي په بیگ بینګ باندې اعتراضات بیگ بینګ معنا د کائنات د تخلیق لپاره دوه نظریې دي یو د قدیم فلسفه او چې هغه د قدم د عالم قایلو یو دی چې دوی وایي چې کائنات حادث دی چې یو د څوارلس سره به کاله مخکې یو دماکه وشوه مادم پیدا شوه زه د مادم پیدا شو دنه به د کائنات وجود ته خود به خود راغی دا د دوی اوس د جدید فلسفو نظر دی اوس دا نظریه به هم باطله شي زه مخکې دا کله ثابت دا نظریه په شلمه صدۍ کې پیش شوه چا هیبل ټیلیسکوپ په ذریعه چې دوی کله لاړ او هیبل ټیلیسکوپ په ذریعه دوی دا یو نظریه پیش کړي چې بای دا د قدیم فلسفو سره چې سوره زموږ مناظرې به وي کنه قدم د عالم عقول اشاره چې هغه خبرې ټولې د سکلې باطل کړې ټول باندې غز راکړو خو چې دوی منګ راټینګل دوی سره مو د جواب نشته ځکه چې دا بیگ بینګ کې دونو نه زمانو نه مکانو دا بیگ بینګ څنګه وشو پوهیږئ که نه پوهیږئ مخکې زه شابه زر سره ملحد چې د بیگ بینګ نظریه پیش کړي تاسو ورته د دې په مقابله کې چې کومه نظریه ده هغه پیش کړي مثال فلسفه قدیم په نسبت ماده قدیمه ده هغوی وایي عقول اشره قدیم دي او عقول اشره قدیم ګڼي دوستانو او موجوده ساینسدانانو د بیگ بینګ نظریه پیش کړې ده چې ماده قدیم نه ده بلکې ماده خود به خوده پیدا شوې ده او داسې نور نظریه هم موجود دي کومه یو څه ده بل دا بیگ بینګ دا نظریه ده که عقیده ده دا تیوري ده څه ده په تیوري نه عقیده نه ثابتېږي स्टेपिंग हाकिंग वही हम कब तक त्यूरिया बदलते रहेंगे मंग कल पूरे दा नजरिए बदलो हमारा शे मुसलमान शकन कम अकीदत से पैगंबर अलैहि सलाम प्री खागत तर क़यामत पूरे दा मुसलमानान अकीदत पाक किसले दिन अल्हम्दुलिल्लाह چې مسلمانان یو مخکې تاسو به د بیگ بینګ په نظریه باندې اعتراض وکړئ چې د بیگ بینګ دپاره علت د بیگ بینګ دپاره څه علت دی څه سبب دی دومره عظیم الشان دماکه وشوه چې د هغې په وجه صرف زمونږ په کره ارض کې 322 سینسي پیمانې وجود ته راغلي په یو کره کې د ژوند کولو دپاره څونه پیمانې پکار وي 322 322 ساینسي پیمانې صرف په دې ځمکه کې شته نه په سپوږمۍ کې شته نه په مریخ کې شته نه په زمره کې شته یو ژوند نشته اوسه پورې چا ژوند ثابت نه کړو او نه د ژوند سامان هلته شته نو چې د ژوند سامان هلته نشته دی نو دا دلته چا پیدا کړي وي دا خود به خوده پیدا شوي نو دا چې په منطق دی دا چې خود به خوده شوی دی چې دا چې هلکه دا چې خود به خوده شوی یو ملحد راځي تا ته وایي چې دا کب خود به خوده پیدا شوی دی په دې کې چا نشته دا خود به خوده دی او دې کې دا خود به خوده دی دا منطق دی دا عقل دی دا شعور دی که دا څه دی جهالت دی زناورتوب دی شاباس دویم اعتراض به دا وکړي چې د بیگ بینګ دپاره علت فاعلي څوک دی علت مادي څه څیز دی علت سوري څه څیز دی او علت غایب ته په منطق په اصطلاحاتو کې د سره خبر کې خدا په نه پوهېږي خو ته به عوام پوهې څه پکې ته به په تفصیل سره په دې بحث کې چې د بیگ بینګ دپاره علت فاعلي څه ته وایي لکه د کټ د اکسیجن نه کټ جوړېږي د کټ دپاره څه پکار دي لرګي پکار دي چې لرګي نه کټ جوړېږي د هوا نه څوک کټ جوړولی شي نشي جوړولی دویم نمبر چې ترکاڼ نه کټ جوړېږي دریم نمبر چې د شکل او صورت د ترکاڼ په ذهن کې نه دا جوړېږي څلورم د مقصد راشه د کائنات پیدا شو د دپاره جوړونکی څوک دی د ده دپاره مټیریل د کوم ځای نه راغی د شکل او صورت موجود دی او د ده مقصد څه شی دی تاسو چې د شادوګانو نه کنورټ شوئ ستاسو د ژوند او په تاو په شادو کې څه فرق دی هېڅ فرق نشته
شادو خپل خواهش پوره کوي ته خپل خواهش پوره کوي موږ چې انسانان پیدا کړي ولقد کرمنا بني آدم موږ ته چې عزت را کړی دی څه لپاره انس الا ليعبدون بل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم دا الله پنځ تقوا دار بني ادمان الله تقوا دي تبا تقوا اختیار تبا د الله عبادت کې تبا قوا انفسكم واهلكم نارا فزان خپل اهلیان د جهنم د اور نه بچ کی دا الله تعالی موږ ګوره د جبر د قانون لاندې د جبر قانون سره زه خپل نیم پیدا شوی نه زه خپل امرم زه الله دنیا ته را لګره نو ما به وښنی ما د نیټه مقرر کړی دا زه د بوډاتوب نه نشم ختمې زه د بیماری نه ځان نشم وکړې دا الله کوم ته اختیار را کړی چې عبادت کیو کنه کې کوئی عبادت دیو کو نه ته په مزو چرچو کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم او کدی ولکو سرمن باندې وباسم الله ولا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد دا سه عذاب درکم چا باندې درکړو دا سه باندې بل په باندې ترم چې سرمن باندې وباسم د دې یو ډک او د سماعت په ځبه د لسیخ درو باندې په خله بدل درو بس څنګه چرګان سره کوي څنګه د دې کی چرګه خوري د قشان چرګان دا سه باندې سورې پوره کی دا وګوره یاد ساتي جنت هم شته جهنم هم شته حساب او کتاب الله دې څه په سمګو بخي خو موږ مسلمانان یو الله دې موږ موحدین ملکی الله دې موږ په خپل ایمان باندې استقامت را نصیب کو دا نن سبا الہاد فریق د استاد د علماء ذمہواری دا د الہاد موضوع په یاد وي ځکه دا نور مسلمانان که یو انسان هم استاد د وجه جهنم نه بچو د استاد لپاره د سترو زرو د غرونو د الله په لار کې صدقه قول نه بهتر دی دا د نبی علیہ السلام قول مبارک دی مخکې ز شابه نور د علت او معلوم د قواعد د علت او د معلول د قواعد په بنا باندې شابه مطابق د نظریه بیگ بینګ په نظریه کې د مسلمانانو سره د علت علل اربعه دلایل موجود سره علل اربعه موجود دي شابه د بیگ بینګ د لپاره علت فاعلی الله تعالی دی علت فاعلی الله تعالی دی علت سوری د نقشه د کائنات کوم چې الله تعالی ورته وجود ورکړي دی ها او د بیگ بینګ د لپاره ماده مټر کوم چې الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړی دی او علت غای هم موجود دی چې الله تعالی د خپل عبادت د لپاره موږ پیدا کړو شابه هم داسې د نظریه ارتقا په ارتقاء ایوولوشن ارتقاء ایوولوشن شو مبارک هم د ملحدین سره د علل اربعه ثبوت نشته دی چې د ارتقاء لپاره علت فاعلی څوک دی علت سوری سره او علت مادي سره او علت غای سره د بماز د شادوغان چې د انسان کنورټ کیدو څه مقصد لپاره کنورټ شو خدای مخکې ترقی کولای شي کنه شي ما یو ته پوسو کو چې تا نه خرج جوړې دی شي یا جوړې دی شي سیریز درته وایم ما منګه راټینګاو کړ په دې عقلي سوالاتو کې ته چې ارتقاء کیږي روانه ده سره خدای به مخکې ترقی کوم کو بنه کوم خدای ما کې دې شي تا نه خرج جوړې دی شي کې دې شي را نه جوړ شي نو څه سره دې پوره کیده ولې غیر ده دا کیده پیدا سي دا ور ارتقاء ست ارتقاء د فاصله کوم څه اخشا ډېر هم خبره ودی ور دا ارتقاء انسان چینجینګ کیږي په دې مخلوقاتو کې نوې کې چینجینګ کیږي څه کیږي په دې نوې کې چینجینګ کیږي دا د ضرورت د وجې کیږي د خواهش د وجې وای دا د ضرورت د وجې کیږي خاصه د ضرورت د وجې کیږي زمونږ بل ضرورت احتیاج نشته ولې نشته زمونږ یو ضرورت دی الکه چرته دا پیل شي په کار د ایکسپایر کې ماته بل ضرورت ته ملو شي زما یو دماغ په کار چې دماغ را سره بل ایکسپایر کې پراته یو میموري کارت یو اس بي در سره هغه شي بل هغه بل ډیټا واچي اوس د ماشي په څیر نه درې دماغ دي نو موږ خو کومه شي خدي ماشه تا نه خشو د ملحد په نظر کې ماشه خدي د ماشي په باره کې ساينسدانان وایي بزونه لري یو کپل چې بل کار کوي درې دماغ لري بل انسان چې موجود دی 60 لک سال شو دا د دنیا چې پیدا شوی دا ول انسان دی او دا سیریز خبره ده دا تاسو ټیک ده تاسو لپاره خبر نه وي خدا د ساينس نظر ده چې شپږ ملیونه کاله مخکې د دنیا پیدا شوی ده دا پیل انسان دی او د ساينس د چنجي په اړه کې څه عقیده د ساينس څه نظر ده سو لس کروڑه کاله سو 100 ملیونه شو چرته شپږ ملیونه او چرته 100 ملیونه سونه ایڈوانس کې تاسو سو کو ماشه درنه ایڈوانس کې دي خمن ورته چې ضرورت نه لرم زه چې اوس موږ الکانو تاسو چې اوس زې په اشته زې 50 کې زې سونه تکلیف کو اسی چې تاسو زړه نه غواړي چې وایو زې پرې در سره سار ما خام منګتل بیت الله ته سار ما خام منګتل ولې نه دا زموږ ضرورت دی نو ولې زما وزر نه کیږي ورته چې اوس هم چینج روان دي چیرې ارتقاء کیږي نو راشه کنه موږ دا سي د دوی هغه چې یو نظر دی الته ملحدینو دارون چې غټ ملحدو الته نظر الته عیسائی خود ساخته مذهب مجبور نه ده د خدای نه انکار وکړو د ارتقاء نظریه پیش کا ټول ملحدانو په سلاړو زمنګ د زمانه منیر شاکر مول په سلاړو دا ور په سلاړو بسم الله کوي شابه د ملحدین تاسو به ملحدین باندې سوال وکړئ چې تاسو د سین مقدمات په کوم دلیل سره منئ د مشاهدې په بنیاد سره یا د بل په خبره یقین کول سره دا اوس بل سوال شو د ساينس مشاهدات دوی وایي چې دا ور منګنا سونه 15 کروڑ کیلومتر لري دی دا تا مشاهده کړي چې چم نه کړي دا بیگ بینګ چالي دی چم نه دی الکترون پروټون نیوټرون چم نه دی لیدلی ډارک میټر چم نه دی لیدلی کشش شکل چم نه دی لیدلی
بس او ولس دي نو تاسو چې دا د ساينس دا مقدمات د بل په خبره کې خپل دي د بل په خبره نو د مذهب په اړه کې څنګه به دا خبره نه مني وایي کنه پوهیږي یو ځکه د ساينسدان خبره مني بل ځکه د پیغمبر خبره نه مني هغه پیغمبر چې ټول عمر رښتیا ویلي دي ته دا خبره به څنګه نه مني چې هغه خبره د عقل مطابق د مخ کې ز شافه زر ملحدین په نسخه دغه مقدمات معتبر دي کوم چې د دوی په خپل مشاهده وکړي حالانکه د سین هیڅ مشاهدات ملحدین نه دي لیدلي بلکې د بل په خبره یقین کوي موږ ملحدینو نه سوال کوو چې بعض وخت د انسان مشاهدات هم دوکه کیږي لکه زموږ په مشاهده کې راځي او هر ورځ موږ ګورو چې لمر طلوع او غروب کیږي حالانکه زموږ د مشاهده د فطرت نه خلاف ده ځکه چې لمر طلوع او غروب کیږي نه بلکې ځمکه د هغې نه غیر چاپیره گردش کوي زموږ مشاهده غلطه ده کنه دا ولې نه ده غلطه موږ چې پاسي ولا کو انور راوخته انور پریوتو هلکه انور نه پریوځي ځمکه ګرځي زموږ مشاهده ټوله غلطه ده ته چې روانې په ګاډي کې تا د سخکاري چې ته چې ونی روانې دي ونی ته روانې داسې ده کنه ده پس په غرمه کې چې سفر کې ته به شګي دی حالت او بدی حالت چې ورسېږي هغه شګي والله قرآن کې ذکر کړي کسراب هغه پورا آیاتونه دي صرف مشاهده صرف مشاهدات منل خلاف عقل خبره ده ځکه په صرف مشاهدات منل خلاف عقل خبره ده په دې ور سره تفصیلی خبره کوي خو تاسو په دې موضوع باندې ځان پوي وای شابه بیان نوٹ د الله تعالی د وجود په باره کې زموږ دعوه عامه ده کومه چې تمام انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام پیش کړی ده چې الله تعالی موجود دی او تمام کائنات په خپل قدرت سره پیدا کړی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره تاسو د الله تعالی عبادت او بندگی کوئ نشته اله واحد دی هو الرحمن الرحیم دی چې هغه رحمان او رحیم ذات دی دوستانو دا مسله ډیره واضحه په قران کریم کې بیان شوې ده او په دې باب کې نقلي او عقلي دلایل پیش شوي دي چې کله مؤمن بنده دا دلایل واوري او یا د سن مشاهدات ګوري نوري هم په الله تعالی باندې ایمان زیات چې ځکه انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام په خپل امتونو د الله تعالی په باره کې تپوس کولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض آیا تاسو د الله تعالی په باره کې شک کوئ کوم چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي موږ سره په دې باب کې هر قسم دلیل موجود دي کوم چې په وخت د مناظره کې پیش کولی شي اول اصل دا شو چې دوستانو دې سره بسو کې داوا پکې دی ور سره دوی مسل ذرایع د علم نه بتپوس کې بھائی تسمنی ذرایع د علم سو دي په ذرایع د علم منګه پورا سو مې شیخ سبق ویلو ذرایع د علم وکندا مبادیات چې موږ د علم بیان کو خدا ټول ذرایع د علم وکنه تجربات پکيو حدث پکيو وجدان پکې د جبلت پکې د عقل شعور پکې دا ټول خبره وښولې اول مسل ذرایع او اصول د علم سودي اول د وضاحت پکار دی چې تاسو بني ذرایع او اصول د علم سودي او کوم دي زمون پنيس خو ذرایع د علم درې دي اسباب العلم ثلاثه الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل اول حواس خمسه سبعه السمع بصر شم ذوق لمس دویم خبر صادق دریم عقلی استدلالات په دې هر یو کې مسله ثابت شو دا به منل کیږي کله نقل نه ثابت شو هم به منل کیږي کله حواس نه ثابت شو هم او کله عقل نه هم به منی کته عقلی دلایل نه منی نو بیا به د دنیا ټول درس نه نظام نه انکار کوي اول به خپل پلار نه انکار کوي خوستا پلار خو چې الله ثابت دی د سره ثابت دی د نقل نه ثابت دی کنه د نقل نه ثابت دی چې ته نقل نه منی تما سره قران نه منی د پلار دی په کوم دلیل منی تا دې د استپلار دی ستا مور سره دا کړو دریم نمبر اصل تعارف فکار دی تعارف سما تعارف دا دی چې الحمدلله زه مسلمان یم تاسو هم خپل تعارف وکړئ چې څومره تعلیم مو کړی دی او د کوم څه په بنیاد د الله تعالی د وجود نه انکار کوئ ځکه د مناظرې لپاره علم شرط یم تعارف فکار یو تاسو علم کړی دی عبارت کو ينبغي للمناظرين ان يكونوا متساويين في العلم شابس ان دوانه مناظرین په علم کې برابر کېدل لازمي دي سلورم اصل دا ورته وي د سر بس تاسو روح پاک راځي صبر راځي دا اصول تمه ته ځان تکي ځان د دې مختصر ولیکي په دې اصول کې خبره کوو ځکه چې 10 غنټې خبره کې کولای شي سلورم اصل کومه داوا چې پیش کولای شي د عقیده ثبوت معیار تاسو ته داوا پیش کوي زه داوا پیش کوم د دې ثبوت په بس سره ثابت کیږي د دې ثبوت معیار بسې دا سره وټاکه وضاحت کومه داوا چې پیش کولای شي د دې د ثبوت معیار به صرف عقل وي او نور ذرایع د علم به هم لکه خواص خمسه یا صحیح نقلی خبر به هم پیش کولای شي او ګناه مثال یو سیس خوګ دی او کو پیکه دی دا خو په عقل سره نه معلومیږي دا په پسکلو سره معلومیږي دا خوګ او پیکا تاریخ او خوګ دا په عقل معلومول شي نه چې تر څوري سکل نه دا نه معلومیږي دویم نمبر یا مثلا موږ د جنگ عظیم مشاهده نه کړی دا په صحیح نقلی خبر سره ثابتېږي یا مثلا جنگ عظیم شوه دی جنگ عظیم اول په 1914 کې شوه دی جنگ عظیم دوم په 1939 کې شوه موږ هغه وخت نو خو موږ لسه اوس موږ له نقل ویلي اوس نقل نه منو ټول تاریخ نه انکار کو کنه کو ماضی نه انکار کې کنه به کې
نو مازه نه د انکار کو ما شادوګانو نه ځان ثابت کو کنه شادوګانو بچي ها یا مثلا لږی چې ویني نو تا ته به پته ولګي چې اور لګېدلی دی او دا په عقل سره معلومیږي نور بعضې څیزونه په خواصو سره ثابت کېږي او بعضې څیزونه په صحیح نقلي خبر سره ثابتېږي او بعضې څیزونه په عقل سره ثابتېږي پنځم اصل یو د خلاف عقل بل د ماورا العقل ها شابسي دې مطلب وایي دا د دې لپاره ډېر هم نه غلي دی پتا ته د اسلام ډېر عقاید خلاف عقل دي خدای نشته جنت نشته جهنم نشته دبر دا ماورا العقل خبر دي عقل نه بار دي دا زموږ ستا په عقل کې نه راځي ته د مادي په باره کې د ماشین په ذریعه باندې سهار اخلي دی خپل ول نه چې ته به چې عقل سړی ما چې ته عقل سړی ته ولې جیمز ویب ټیلیسکوپ بر لګلې دی هبل ټیلیسکوپ دوسه پورې ولې لګلې ته په خپل باندې کوه کنه معلومات ته دا ماشینونه ولې ایجاد کړي ها په دې دوانو کې فرق شته او کو نشته ځکه یو څیز په ماورا العقل وي او هغه څیز به تا ته خلاف عقل ښکارېږي وضاحت دعوه به په هغه پیش کولی شي چې هغه عقلا ممکن وي نه د عقل نه به خلاف نه وي او دویم دا چې د هغې دپاره د ثبوت دپاره به صحیح نقلي خبر موجود وي اعتراض ملحدین وایي د اسلام ډېر عقاید غیر عقلي دي ستاسو په نظر کې کوم یو عقیده غیر عقلي ده او کومه عقیده احمقانه ده د اعتراضات کې د اسلام ډېر عقاید موږ ته راځره میدان ته جواب د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نه ده البته تاسو ماورا العقل او خلاف عقل نه پیژنئ تاسو ماورا د موضوع نه چې نه خبر مخبل د ډېرو مرګونو اورېدلې او بعض حدیث خلاف عقل دي نه زموږ یو حدیث هم خلاف عقل نشته خام عقل نه بار دی حدیثو کې داسې حدیث سره چې هغه څه دي ماورا العقل خبرې د عقل نه بار خبرې نو داسې نه چې خلاف عقل دي خلاف عقل زموږ یو عقیده هم نشته که داسې شي بیا څه شي خلاف عقل چې شو خو بیا خو دین نشو کنه تاسو ماورا العقل ته خلاف عقل وایي د خلاف عقل او ماورا عقل په فلسفه باندې ډېر خلک نه پوهېږي نو دوی په خپله هم دوکه شي او نور خلک هم دوکه کوي لکه ملحدین چې ماورا العقل ته خلاف عقل اوس خلاف عقل څه ته وایي شابه موږ مخکې ویلو چې د هغه په ناممکن کېدو تاسو ته به یاد دا انشاءالله مولوي صاحب خلاف عقل څه ته وایي موږ ویلو خلاف عقل څه ته وایي عقل څه ته وایي خلاف عقل آپ پر نږدې کا څوکا تاسو دای مولوي صاحب خلاف عقل څه ته وایي خلاف عقل څه ته وایي چې د هغه په ناممکن کېدو وی ټول یو یادم شي د هغه ناممکن کېدو باندې دلایل عقلي موجود دي جی راشه هغه قربان شي بیا ټول چې یادم شي دا یو خبره خو زده کوي چې د هغې څیز په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود دی ټول کال کې دا یو خبره زده کوي دا هم درته کافي ده بس مثال خبره چې دا مربع ده دا مثلث نشي کېدلی دا عدد 5 دی یا 4 دی دا نشي کېدلی دا 5 یو 4 یا به ورځ یا به شپه وي جوب طاق نشي کېدلی 2 جمع 2 4 5 کېدی نشي دا ته خلاف عقل دی یو سړی دا وکړي 2 جمع 2 مساوي شپږ غلط ورته دا خلاف عقل دی پوه شو دې ته خلاف عقل چې دا هغه په ناممکن کېدو دا زره دلیل عقلي موجود دی زر شابه سیز خلاف عقل وضاحت اول به مونږ وضاحت کوو چې خلاف عقل څه ته وایي خلاف عقل دې ته وایي چې هغه څیز په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود وي په د داسې څیز په باره کې څوک خبر ورکړي هغه به غیر عقلي وي شابه نو که د داسې څیز په باره کې خبر ورکړو نو هغه څیز به رد کولی شي څوک چې وایي چې پلانکې مقام باندې شپه ورځ دواړه موجود وي نو دا خبره اوس خلاف عقل ده ځکه د دې په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود دی چې کوم ځای کې شپه وي هلته به ورځ نه وي نو دا دلیل شو د دې د باطلوالي باندې شپه او ورځ دواړه جمع کول غیر عقلي دي یا بل مثال لکه څوک چې وایي چې 4 د 5 سره برابر دي نو د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې دا عدد یا 5 وي یا به 4 وي دواړه جمع کول غیر عقلي دي نو دا خلاف عادت وضاحت بل دی پکې خلاف عادت خلاف عادت وضاحت خلاف عادت دي ته وایي چې کومه عجیبه خبره واوري او کوم دلیل عقلي داسې موجود نه وي چې د هغې سره د څیز ثابت شي چې داسې کېدل ناممکن او عقلي طور باندې محال دي خلاف عادت څه لیدلو سره یا تاول ضروري لیدلو ستا ذهن نه لیدلو چې به ودې لیدلو نو به وایي چې منمه شابه خلاف عادت څه لیدلو سره یا اورېدلو سره په اول کې تعجب کېږي خو چې کله یو ځل په دلیل عقلي سره ثابت شي یا بیا هغه خلاف عادت نه ښکاره کېږي یو څیز به تا ته خلاف عادت ښکاره کېږي ته به نو اول نمبر چې دا موبایلو کې به موږ دا لا یو خبرې نشوي کولی کنه دا اوس الګ ولا چې په بده سي وخت راشي چې کوم خبرې اوس چې کوم ثابت دي دا وخت خلکو ته خلاف عادت ښکاره کېدلی الګ نن سبا دا وسامه خبره ده شو تاسو نه انسان الوتل شو دا وسلوزي ما ماشين د پاسه ودرېږي یا دا نور داسې څیزونه دي چې اوس روان دي اوس دی وایي چې لږ وخت پس به تا ته بدلته به یو دغه بر د ولګي لیز بر تسترو کې ولګي بس تاسو به ټول
هر څه بستا کنټرول کیږي موبایل ته ضرورت ختميږي ته بشي بدا دی ولګو دلته بل لینز ولګي بس هغه لینز بس تار څه کنټرول کیږي اوس تاسو وخت روان دي چې تاسو په دماغ کې اي والا ډیټا انسټال کړئ ته بدون حافظ بس قرآن باندې درته یاد اوسې هاي ته ټول حافظ د قرآن به اوس دا غوځم واړه چې زما په دماغ کې اوس داسې ډیټا انسټال شي چې زه حافظ د قرآن شم او زه هاي ته څه شم حافظ شم دا به را روان دي دا وخت تا ته بسو کې دماغ ستا دماغ به اي کنټرول کوي هو دا زمونږ دا خبرې کېدای شي موږ مړ مې دا بیان کېدای شي وروسته خلک اوري واغه وخت کې دا شی به کېږي لکه د دې زمانه په اړه کې چې کوم دا نظام دی تر دې پورې ګوره د نن نسل کاله مخکې لاړ شي دا زمونږ د په فتاوجاتو کې چې لیکل چې دا د تار خبر د ټلیفون خبر یا تار خبر دا غیر معتبر دی نو اوس څنګه انکار کوي غیر معتبر دی چې ټي وی نشه هغه سعودي عرب اعلان کو سکند کې تا ته پته ولګي سعودي عرب میں شولې دل هغه وخت کې به د سعودي عرب نه خبر تا ته چرانه سدو په دغه علماء اعتماد نکو زراعي ډېری کمې وي هغه وخت هغوی دا فتور کړی چې د تار خبره باندې یقین نه دی پکار کېدای شي څوک دروغ وي لیکن نن څه شی دی نه لکه ته سوچ نو زر ته د وخت سره څه کېږي فتوی بدلیږي دوستانو نو خلاف عادت په یو شی تا ته اوس ما ته په یو شی خلاف عادت ښکاره کېږي را روان وخت ما هغوی ګوري دا شی نه دا اوس کومې خبرې کوم نو ته چې دا ته اوس کومې خبرې کوي چې ستا دماغ کې به چپس کېږي او هغه به بیا ستا ټول دماغ کنټرولوي او هلته نه به څه کېږي بیا به تر ورځ لګې به او دا حقیقت خبره زه مخکې لیکن هغه څیز به بل چا لیدلی وي یا به اورېدلی وي د هغې دپاره به خلاف عادت نه وي مثلا د حضرت آدم علیه السلام والسلام قد شپېته ګزه دا غز په معنا د شپېته فوټه به سمو یار دا چې به صحیح کوم او په موجوده زمانه کې د انسان عام قد شپږ او اوه پټه دی اوس دلته ملحدین سوال کوي چې دومره لوی قد خلاف عقل دی نو موږ د دینه مطالبه کوو چې داسې دلیل بیان کړي چې د هغې نه دا خبره ثابت شي چې لوی قد خلاف عقل وي یا لوی قد والا انسان ناممکن دی نو دوی سره داسې دلیل عقلي نشته دی چې په هغې کې وضاحت وي چې لوی قد عقلي طور سره غیر عقلي دی خلاف عقل دی موږ چې الله تعالی یو 3 فوټه 5 فوټه 6 فوټه انسان پیدا کولی شي 5 فوټه نشي پیدا کولی شي پیدا کولی شابه او یا لوی قد ناممکن دی ځکه الله تعالی چې شپږ فوټه انسان پیدا کولی شي هغه په دې باندې قادر دی چې هغه شپېته فوټه انسان هم پیدا کړي ماورای عقل څه ته وایي شابه ماورا العقل څه ته وایي په دنیا کې د هر شي موجود کېدل غیر عقلي نه دي بلکې اکثر ماورا العقل دي کوم چې زموږ په عقل کې نه راځي لکه د ځمکې دوه قسمه گردش کول یو محور کې یو مدار کې محور کې 24 غنټو کې تاویږي او مدار کې کال کې تاویږي لکه د ځمکې دوه قسمه گردش کول دي د سپوږمۍ د دنیا د سمندر اوبو اوس د سپوږمۍ شاربل د اوبو د سمندر اوبو شاربي څه کوي دا شاربي غرب او غرب جوړ کړي دي او دا موږ لیدلي دا اوس نه لکه دا اوس دا عقل نه بار خبرې دي خو ساينسدانان وایي موږ یې منو یا یو سیاره چې ماته شي بلیک هول کې نه نو زیرا غونډه شي شي هلته زمان او مکان ختم شي او دا زموږ د عقل نه بار خبرې دي خو موږ یې منو یا دا زمکه 23.5 باندې راښکته ده اسلام الله رحمت ده او دا زموږ د عقل نه بار خبرې دي او یا ساینسي تجربات هر سړی نشي مشاهده کولی خو دا کارونه خلاف عقل هم نه دي بلکې اکثر عقل دي ډي وي ډي د سی ډي ده په دې کې یو معمولی چپ دی په دې کې دنیا راجمع کړي دا اوس دا چې د مخکې 50 کاله مخکې چاته وایي چې دونه شی به در سره کې په ټوله دنیا هغه یو ابۍ وکنه هغه د چا ټیپ راوړو دا سیریس واقع ده اټه به راوړو کنه نو کې د ګلنار بیگم کو چا سندره ویل نو ورته چې دا خزه په کې څنګه نه وته هغه نه ورته چې دا خزه دی وړو کې ډبې کې څنګه نه وته دا هغه خو ابۍ غریب هغه څه پته و چې دا خو د आवाज دلته ټیپ دی او ډي وی ډي دا میموري کارت دا امر ده کنه ده 16 جی بی ډیټا پکې محفوظ دي عقل دا و چې دا دونه دنیا پکې نه وته دا پکې څنګه نه وته دا خدا ماورای عقل خبره وی دا هغه وخت لپاره ماورای عقل زمنګ د لپاره اوس موږ عقل سره ولیدل چې موږ په دنیا کې ولیدل او جنت موږ د لپاره ماورای عقل دی خو چې کله لاړ شو دا په مشاهدات ته لاړ شو کنه الله دې ول بوزي جنت خسته دی یا مثال په تور په موجوده زمانه کې په میموري کارت کې سی ډي کارت ډي وی کارت هر قسمه ویډیوګانې محفوظ کول دا ما اور العقل خبره ده چې په یو بیجانه سیس کې ته محفوظ کړی دا میموري کارت په خپل بیجانه ده کې د جاندار محفوظ کړی دي او په وخت د ضرورت کې د استفاده وکړي دا خبره د نن 200 کاله مخکې خلکو ته خلاف عقل ښکاره کېدل ځکه هغوی د دې نظیر نه ولیدلی همداسې د اسلام عقاید هم ماورا العقل دي البته ملحدینو ته خلاف عقل ښکاره کېږي او دوی سره یو دلیل عقلي نشته چې د اسلام عقاید غیر عقلي دي دوی ماورا العقل ته خلاف عقل وایي ځانونه دوکه کوي وضاحت ماورا عقل الک سبق پاتې دی دا د حدوث او د قدم په باره کې وضاحت دي ته رسو شابه وضاحت ماورا عقل هغه دی چې خلاف عقل خو نه وي لیکن په عقل کې ناراضي په عقل کې ولې ناراضي دا په عقل کې ولې ناراضي دا ته وایي چې دا په عقل کې ولې نه ته ورته چې موږ نظر نه دی لیدلې خبره ختمه شوه
زکه چې عقل د هغه نظیر نه ویلیدل او هغه تجربه او نه ویلی تجربه به موږ نه ده کړې کومه ځکه چې راځي. عقلي تجربه ده کومه چې عقلي تجربه ده په هغې کې نه وي راوستې. مثلا مثال الکترون نشو لیدلی، البته د هغه اثرات محسوس کوو یا ساينسدانان وایي چې کومه چې یو ستاره ستاره ماته ماته شي شي هغه بلیک هول جوړ شي او په دې بلیک هول کې ټایم نه وي نه پکې مکان وي، هلته ټایم او مکان ختم شي. دا به زموږ په عقل کې نه راځي. داسې کوم شی چې هلته نه ټایم او نه مکان وي، دا د ټایم او مکان نه بغیر موږ څه نه دي لیدلي. دا د عقل نه بالاتر دي، خو د عقل نه خلاف نه دي. اکثر ملحدین دا کوي چې کوم شیان په عقل کې نه راځي ته خلاف عقل وایي. مثلا د جنت او جهنم تفصیلات دي، لکه د جهنم په باره کې راځي چې د جهنميانو جسم ډېر غټ شي تر دې پورې چې د جهنمي غاغ به د غرد اندازه. حدیث مبارک دی، دا بورې دی لو ترونه نظر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل الكافر يوم القيامه ذرس الكافر يوم القيامه مثل احد. یو غاغ د کافر به د احد د غرم نه وعرض جلده 70 ذراعا 70 او یا غضب د سرمن پلان شي. سونه غټ غټ بار سونه بدر کې منډي وعضه مثل سوچو کا والله چې خدای پاک دې جهنم نه وساتي. الله وعضه مثل بيداء وفخذه مثل ورقانا ومقعده من النار. یو فخذ یو دا پتون به د ورقان د دې لتبابات نه بغټي یو پتون. دا ته سوچو کا دا د خلاف عقل دی. ولې خلاف عقل دی؟ چې الله تعالی دا انسان پیدا کول شي، پس او دا 15 فوټه پیدا کول شي، نو دومره غټ پیدا کول شي. ومقعده من النار ما بينه وبين او مقعد به سمروي، مقعد به د منیر شاکر او د ملحدین سمروي. الله اکبر. ومقعده من النار ما بین وبین ربزه. د مدینه او د ربزه په مابین کې سو د مدینه او د ربزه په میز کې سونه فاصله و تقریبا زدينه لکه چې شي ناګومان ته زیاده دی کړی ته چیزي په عقل کې ناراضي. دا زمونږ په عقل کې ناراضي ځکه مونږ لیدلی نه دي او خلاف عقل هم نه دي. ځکه زمونږ په دې خبره یقین دی چې یو عام انسان الله تعالی پیدا کولی شي، نو کافر انسان ته غټ جسم هم ورکولی شي. الله تعالی فرمایي زه به داسې انسان ته دوباره زندگی ورکوم. نو دا خو عقل کې هم ناراضي، لیکن د عقل خلاف هم نه ده ځکه چې اول ځل پیدا کولی شي دوباره هم پیدا کولی شي. لکه ملحدین چې وایي يقول الإنسان أي إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. یا دا وایي چې زه به دوباره بدغ کېږم. او دغه انسان وایي آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریب به زه بیا ژوندی راویستلی شم. او آیا دغه انسان دا خبره نه یادوي چې بېچکه موږ د دې نه مخکې پیدا کړي وو او دې هېڅ شی نه و. ملحدین دا هم وایي چې زموږ هډوکي زاړه شي بیا څنګه دوباره پیدا کړي. يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا. الله وي موږ به تا ته بندم درکو. بند کې څه دی؟ فنگر فرند دی. ها الله وي دا به تا ته واپس ملاويږي. نو دا وضاحت شو د خلاف عقل او د ماوراء عقل وضاحت شو. نو دا اصول به تاسو کوی ځان سره بیان ساتي. د حدوث او د قدم په اړه کې بسنا څه خبره کو سبا کوشش وکړئ د ماده په حدوث والی بس دلایل سبا تاسو ته بیانو چې د ماده قدیم غني بعض خلک. نو د ملحدین او به سوالات او جوابات دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.